الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد محد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنا دے وفاق پروردگار سے اللہ جل جلالہ عما نوالو فقرآن عظیم فاکر د انسان ډیر څه بیان کړی دی. فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. په تاکید سره ما انسان ډیر ښایسته شی پیدا کړی دی. د انسان و صورت و شکل ته انسان وګوري دا رقم شی بل څوک نشي جوړولی چې پاکې روح وي روح شی وي په سترګو باندې په لرې لرې دید کولی شي اورېدل کولی شي تګ کولی شي شک کولی شي خوراک کولی شي. کنې په ظاهره خو لمر ښایسته د سپینه رڼا لوی لوی ځنګلونه ښایسته دي ښایستې اوبه دي ښایسته لوی لوی ماهیان دي لوی لوی غټ غټ حیوانان دي. الله پاک د هغو ذکر په قرآن پاک کې دا رقم نه دی کړی چې ما هغه ډېر ښایسته پیدا کړي. بعضې ځایو کې بیا فرمایي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انس و جنس بیا د دغه دپاره نه دی پیدا کړی مگر ما دغه دپاره پیدا کړی چې خاص زما عبادت وکړي. او هغه انسانان هغه د الله جل جلاله له عبادته له هغه له وحدانیته څخه د نبیانو علیه الصلاة والسلام له طریقو له افعالو له اقرارو څخه دغه انسان غافل ګرځي، دغه انسان ورک ګرځي.
بیا ځکه الله پاک په قرآن پاک کې وفرمایل لقد خلقنا الانسان لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. اے انسان ته ډېر په خساره کې روان دی، ته خپل ځان یې کړی دی. محترمو دوستانو، الله جل جلاله چې دغه آیات را نازلولې، مفسرین حضرات لیکي صفه بني اسرائیل کې او دا رقم طاقتور سړی وي، دومره طاقتور سړی الله پاک طاقت ورې انسان تور کړی ولې چې دای به د اوښ پر چمړه باندې به ودرېدلی، بیا به خپل غلامانو ته وویل چې په دا کې رسۍ به واچول، بیا به دا اوس کش کړي ما وشوروئ. د به خپل طاقت استعمال کړي، هغو به سپایانو به خپل زور استعمال کړي، دی به نه وشورولې دا چمړه به پرېږدي په منځ کې. چې څه ټیم د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت مبارک، د الله جل جلاله د وحدانیت مبارک و دغه پهلوان و دغه طاقتور سړي ته چې په دغه خبرې ورته راغلی چې الله جل جلاله یو دی، هغه شریک نه لري. نبی علیه الصلاة والسلام زما او ستا آخري پیغمبر دی، د دغه جهان بعد یو بل ابدي ژوند را روان دی، په هغه کې به حساب وي، کتاب وي، سزا وي، جزا وي. دغه انسان په ډېر غرور کې راغلی، باس ورته وسولې د جهنم دا رقم دروازې دي، د جنت دا رقم دروازې دي، دته فرشتې ور باندې ولاړې. دغه انسان په غرور کې دا ویلې ورته زه ورغلم، دا دروازې په یو دقیقه ونړوم، دا فرشتې په یو دقیقه سره وغورځوم. مګر الله جل جلاله په قرآن پاک کې بیا دا رقم هم فرمایلی چې خلق الانسان ضعیفا، انسان ما ته ډېر کمزوري جوړ کړی. مما دا فکر دا رقم وګوزه چې هغه ټوپونکی، مگر د انسان سوچ دا صرف کې صرف په ذهن کې دا پروت دی چې زه مسلمان یم، بس 5 وخت لمونځ کوم، چته پرته کېږم، یو میاشت مبارک راځي په هغه کې یو څه روزي ورته نیسم، بس ما به الله جل جلاله لا اله الا الله محمد رسول الله. کم انسان دا کلمه وویلې د دغه لاندې ډېر دا رقم شرطونه دي د ایمان د راوړلو لپاره. شرط دا د تبه کلمه وایي الله جل جلاله وحدانیت د نبی اعظم رسالت په تسلیم وایي. بیا په دغه کلمه کې دننه شطر دی، جزء دی. اسلام 5 بنا هغه په ځان کې اپناو کړی. محترم دوستان، موسی نبینا علیه الصلاۃ والتسلیمات دا د الله جل جلاله یو خوش پیغمبر. موسی علیه الصلاۃ والسلام چې الله جل جلاله فرمایل چې اے موسی علیه الصلاۃ والسلام د کوئی تر وغره راس زوتا ته قرآن پاک ته تعالی تورات انجیل تورات ز پتا کتاب نازلون تبر هغه کتاب زخه د خپل قوم رهنمایي کوي له شور او بد ز شو د بیر وغاړي له بد بیر راګرځي تا ته یو ځای مثلا نه جوړی شي چې موسی علیه السلام سآر خپل قوم ته دا خبره وکړه زه الله جل جلاله ما ته دا شو ویل د سینا د تور سینا په غره کې مغاړي
د قوم ټولو موسی علیه السلام ته وویل چې موږ ستا دا کتاب نه منو، موږ به تل ځان سره بیایي چې هلته موږ په خپلو سترګو وینو چې الله جل جلاله تا ته کتاب وکړي. بیا موسی علیه السلام د هر قوم د هر قبیلې څخه شپېته کسان داسې پوهان خلک تیار موسی علیه السلام له د ده خبرې دماغ ته حکم شوی چې ای د الله ای زما حبیبه ای موسی علیه السلام ته 10 روزې ونیسه، 10 روزې زه پوره کړې بیا به زه تا له کتاب درکوم، تا له به کتاب درکوم. موسی علیه السلام دغه په دغه ورځ باندې چې دی څه ټیم لاړې تورې سینا ته د ده د خولې څخه ډېر بد بوی تللی، شی خوړلی نه و. د انسان چې څه ټیم معده یې خالي شي بیا یې د خولې څخه بد بوی ځي، نو هغه ټینګه به څنګه لوږ هغه ټینګه به څنګه حال. نو موسی علیه السلام روزه نه و ماته آخري روزه د یو درخته پاڼه راواخیستله په خوله کې واچو زویله زویله زویله. الله پاک ورته وفرمیل چې ای موسی تا ولې روزې نه کې پره، تا دا روزه ولې ماته کړه؟ ده ورته ویل چې ای زما خدایه زه که له تا سره هم کلام شو زما د خولې ډېر بد بوی ځي، زه به دا خپل بوی شرمېدم، ما ځکه پاڼه وزوله چې زما د خولې بوی بدل شي. الله جل جلاله ورته وفرمایل چې ماته د روزګار د سړي د خولې بوی دا د مشکو د عنبرو برابر، د شي بوی د شب بوی برابر، تا به نه کوله. بیا بېرته 10 روزې بیا ورته لاړ شو، 10 روزې به 19 وکړې. بیا الله جل جلاله ودلی کتاب. محترم دوستان چې څه ټیم موسی علیه السلام له تورې سینا څخه رارسېدلی نه ولې، په دې ټیم کې یو منافق سړی یو سخندرکی تیار کړی، ورته خپل قوم د ټولو قوم ته وویل دغه منافق دا بیا یو دا ارمونه ولې لیورنډي شي پیدا سولې په غره کې بیا جبرائیل علیه السلام دا کښنه رالوي کې تر غوړ دراله کوي چې سټیم جبرائیل علیه السلام بتلی د اس قدم چې پر کم ځای ولګي پر هغه ځای واشه راشته کېدل، دا هغه واشه له ځان سره ایښی ول، بیا چې په کوم ورځ سخندرکی جوړ کړی بیا دا واشه په داخله کې ورکړ سخندرکی له بیا به هغه ځړېدی یا به حرکت خوړلی، نو ټول قوم دغه عبادت شروع. موسی علیه السلام چې راغی چې ویلدلې دا قوم ته ویلدلې نو ډېره خواباده شوله. بیا یې دغه ته په دعا وکړه چې الله جل جلاله دې په داسې مرض اخته کړه چې له تا سره بل سړی ولګېږي هغه مرضمن شي. هغه په هغه مرض کې مړ شو. محترم دوستانو دغه موسی علیه السلام دا خپل کتاب د اسرور څخه مخ ته هغه فرعون چې هغه وزن طاقتور ویلی چې هغه په سونو کلو عمر یې تېر کړی، د ده په سر کې تبه نه راغلی، مګر الله جل جلاله دی له خپل غروره دا خپل ناپوهي دغه دی په اوبو کې غرق. عیسی علیه السلام په ځنګل کې روان ولی یو کوپری پیدا کړ، جنجال بادشاہ دا رقم نوم دی، د یو بادشاہ د سر کوپری پیدا کړ. الله ته ویل یا الله دا سړی ما ته ژوندی که زه داسې خبرې کول غواړم. هغه چې الله جل جلاله په خپل الله پاک حکم سره سړی ژوندی شول، آل یې ورکولی چې څنګه سړی وې څنګه د عمر تېر کړي بیا څنګه مړ شولې. نو ده ورته ویلې
چې زه دا رقم سړی ولم، دا رقم لوی مې کوله، دا رقم غلامان مې ول، دا رقم سپایان ول، مزه به خالص کار ته تلم نه ما سره په زړه او زړه سپایان ول. زما سره خدای رسول یې ول چې مسلمان ورته هغه ما شهید کول نه به مې کوله. دا الله جل جلاله وحدانیت مې غاړه نه کېږل. ما ته داسې عذابونه راکړل سوي دي چې درته بیان کړم ای د الله رسوله ته به ډېر وځاړې ډېر پریشانه شې. ظالم سړی سودخوره سړی د الله جل جلاله څوک جنګ کوي؟ د الله جل جلاله د نبي علیه الصلاة والسلام د وارثانو خلاف، د علماو خلاف، د شهداو خلاف، د اولیاء کرامو خلاف هغه الله جل جلاله په خپله بچا کړو. او د الله چاپړه دا ته ډېره سخته د الله جل جلاله هر مسلمان ځای وساتي. محترمو دوستانو، اصل د خبرې دا چې غرور د ده شخصیت دا معنا نه ده چې زه څوک به ځان ته نه ویله کوم، لمونځ کوم، عبادت کوم. غرور دا په زړه کې خلش کین پیدا کول، نفاق، بغض، بل څوک تر ځان کم سمرل و چاته ته خپل کم ځان کمه درجه ورکوې، هغه درجه ته بل مسلمان ته نه ورکوې. یو نیک سړی، یو سپین ږیری بزرګ سړی، یو عالم سړی، یو قدرمن سړی، ته به هغه ته په سپکه نظر ګورې، یو عیب یې تا ته نه دی در معلوم، یو تاوان یې تا ته نه دی در رسولی. دغه ته کین بغض وایي، دغه ته غرور وایي. او غرور الله جل جلاله فرمایي چې حدیث شریف دی چې الله جل جلاله دا غرور چې دی د الله جل جلاله پټو دی، صادر دی، دا الله جل جلاله سره شای دا الله جل جلاله سره خوند کوي چې هر کار په واسطه دی، چې هر شی کولی شي. انسان به څه وایي؟ یو د سر درد، یو کوچنۍ تبه، دا دی نشي کنټرولولی، په دغه کې دی بېزاره د ځان. محترمو دوستانو، د قیامت په ورځ به اول حساب دا به در لمانځه کېږي. لمونځ دغه نږدې خلک، هر سړی په هر محله کې د دغه کوره څنګ ته مسجد دی، مدرسه ده، مګر دا انسان نه ورځي لمونځ نه کوي. علما کرام فرمایي وایي انسان دې دا نه وایي چې زه دې مسجد ته نه ورځم، په دغه ملا پسې امام لمونځ نه کوم، یا زه په دغه مسجد کې لمونځ نه کوم، یا دا وایي چې زه د لیر لمونځ کوم، مسجد ته مې تګ زړه نه غواړي. دا د انسان نه وایي، دا دې وایي چې زه الله جل جلاله خوښ نه یم، الله جل جلاله ما نه خوښي، نه مې غواړي، خپل عبادت مې نه غواړي، بل ځای لمونځ په راکوي، خالي به مې غاړه خلاصي، درجې به نه وي پر بالا. هر یو شاوخوا د مسجد ایریا په هر ځای کې دغه رقم جمع تیر شي، یوه نیمه ګنټه 2 ګنټې بعد دی را روان خپل لمونځ کوي. د جمعې لمونځ دا پر هر انسان فرض دی، د جمعې په مقام کې د ځای وي. ټول مقامي خلک دا د جمعې لمونځ قضا کوي، راځي د غیر ماپښین لمونځونه کوي. تر کومه وخته به دا ژوند تېرواسي و الله جل جلاله په کومه غاړه نیسي، و نبي علیه الصلاة والسلام تر مخ به کوم سترګې نیسي چې حساب کتاب شروع وي. الله جل جلاله تمام عالم اسلام مسلمانان د نبي علیه الصلاة والسلام تر مخ ته ټیټې سترګې نه درېږي. دعا وغواړئ. امین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الجيش والوحيد واجعلنا منهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لن يضر من وعديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد واستغفرك واتوب. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه. امين برحمتك.
الله